غیر شادي شده الک دا خبره وکړه چې کما دا فلانې کار وکړو نو په ما باندې د ښځه طلاق وي، نو دا ظاهره خبره ده که دی په دې ټایم کې دغه کار کی نو د په نکاح کې ښځه شته دی نو طلاق به د کم ځای نه راشي، نو د طلاقو مسله خو دلته نشته. خو که ده دا شرط ولګو چې که ما دا فلانې کار وکړو په ما باندې د ښځه طلاق وي او د هغې نه پس د نکاح وکړه او بیا هغه کار وکړو نو آیا په ده ښځه طلاقیږي او که نه طلاقیږي؟ یوه مسله. دویمه مسله را سره طلاق د دې الفاظو متعلق معلومه کوي چې څه واضحه الفاظ دي او څه غیر واضحه الفاظ دي او په هغې کې څه داسې ضروري خبرې دي چې هغه ستاسو دپاره انتهایي فایدهمند دي. نو یو به را سره دغه خبرې معلومې کوي. ګوره جي اول مسله دا ده چې یو کس دا خبره وکړه چې که ما دا پلانې کار وکړو نو په ما د ښځه طلاق وي او د ده په دې ټیم کې په نکاح کې یوه ښځه نشته دی، دا غیر شادي شده دی. نو د دې نه پس د نکاح وکړله او بیا هغه کار ته نږدې شو نو په ده باندې به ښځه نه طلاقیږي، ځکه چې په کوم ټیم کې ته شرط لګې نو د هغې دپاره دوه خبرې ضروري دي. یو دا خبره ضروري ده چې ته به شادي شدې، نو چې ته شادي شدې نو که بیا هغه کار ته نږدې شوې نو ښځه به طلاقیږي. او دویم دا ده چې ته شادي شده نه خو تا نسبت نکاح طرف ته وکړو چې که ما دا پلانې کار وکړو او ما نکاح وکړله نو په ما د ښځه صحیح طلاق. نو ګوره دلته تا نسبت نکاح طرف ته وکړو، دا شرط په نکاح پسې وتړو، نو د هغې نه پس که تا نکاح وکړه او هغه کار ته نږدې شوې نو په ده باندې به ښځه صحیح دا به پې باندې طلاق وي. دا یوه مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله جي دا ده که نه چې د طلاق دوه قسمه الفاظ دي. یو د طلاق واضحه او صریح الفاظ دي، دا د طلاق لفظ چې ورته وایي طلاق. ګوره په دې لفظ سره که چا ښځې ته یو پیر وویلې چې ته په ما باندې طلاق یې نو دې ته رجعي طلاق وایي. رجعي طلاق دا دی چې دې خاوند ته په دریو بیمارو کې دننه حق حاصل دی. دا عدت دی درې بیمارۍ چې دا خاوند دې ښځې ته یا په خوله باندې ښځه ووایي چې ته زما ښځې او یا دې ته نزدېکت وکړي نو د دې ښځې ته رجوع وکړله نو دا د واپس ښځه شوله بغیر د نکاح نه، خو د دې سړي سره دوه طلاقه پاتې شو. ټیک شوله. او که په صفا الفاظو سره ښځې ته چا دوه طلاقه ورکړه چې ته په ما طلاق یې ته په ما طلاق یې، ټیک شوله که نه، نو ده ته د رجوع حق شته دی چې دی واپس دې ښځې ته په دریو بیمارو کې دننه یا ښځه ووایي په خوله او یا ورته نزدېکت وکړي نو دا د واپس ښځه وګرځېده خو د ده سره یو طلاق پاتې شو. که هغې هم ورکړو نو ښځه به مکمل جدایي. او که په دریو بیمارو کې دننه د دې ښځې ته رجوع ونه کړله او ښځه یې ورته ونه ویله یا یې نزدېکت ونه کړو نو چې درې بیمارۍ څنګه پوره شولې نو دا ښځه به په خپله د نکاح نه وځي نو بیا به پې واپس که دا سړی غواړي چې زما ښځه شي نو اوس به پې څه کوي؟ نکاح به پې باندې تازه کوي. نو په دې صفا الفاظو کې دا خبره ځان سره یاد ساته چې دا طلاق لفظ نه دی، په دې لفظ سره چا ښځې ته طلاق ورکړو چې ته دې په ما طلاق یې نو که دلته د نیت د طلاق نه مو نو طلاق به ګورې راځي. که دلته د طلاق نیت نشته دی نو طلاق راغی. که دلته د ښځه یروله ډراوهله دمکا وهلې ټیک شوله که نه یا د ښځې خفه کوله نو په دې ټولو حالتونو کې یا غصه دی یا په ګپ کې دی یا رښتیا وایي، په دې ټولو حالتونو کې چې لفظ د طلاق د استعمال کو نو په دې سره به ګورې طلاق څه کېږي؟ دا به راځي. دا ځان سره یاد ساته. دویم نمبر غیر واضحه الفاظ دي. غیر واضحه الفاظ دا دي چې د طلاق معنی ته اخلي نو اغستل شي او نور معنی ته اغستل شي. نو په هغې به کم ټیم کې طلاق راځي، په هغې به هغه ټیم کې طلاق راځي چې یا ته نیت ته طلاق وکړي او یا نیت د طلاق نه دی خو ښځې سره بحث او مذاکره د طلاق شروع ده او په هغه ټیم کې د هغه الفاظ استعمال کړه نو په هغې سره به څه راځي؟ طلاق به راځي. ګوره اول نمبر دا دی که نه چې ستا په هغه ځای کې نیت د طلاقي لکه ښځې ته تا وویل چې ته د خپل مخ ورک که چې زه بیا ستا مخ ویننم یا زما د مخې نه لر شه بیا ما له مخې له را نه شي یا ورکه شه زما د خوانه او په دې سره ستا نیت د طلاق و نو ګورې طلاق به راځي. یو طلاق باین راغی دا ښځه د نکاح نه ووته که ته غواړې نو واپس به پې څه وکړي؟ نکاح به پې تازه کړي. او که ستا دلته نیت د طلاق نه و نو که ته څومره پېرې هم ښځې ته ووایې چې مخ دې راته ونه ښیې یا ورکه شه یا خواله مې را نه شي یا ته ځه نو په دې سره طلاق ګورې نه راځي. ټیک شوله. او دویم به په کوم ځای کې طلاق راځي؟ دویم په هغه ځای کې چې کله ستا او د ښځې په منځ کې بحث او مذاکره د طلاق شروع ده. ښځه تا ته وایي چې ما له طلاق راکړه او دا بحث او دا چیټینګ شروع دی او په دې وخت کې تا ښځې ته وویل چې ورکه شه ستا مخ دې زه ویننم یا ته ما ته خپل مخ بیا ونه ښې یا زما د خوا نه ځه چې بیا را نه شي نو چې بحث د طلاق شروع دی او دقلته تا دا الفاظ استعمال کړه نو که دغلته ستا نیت نه شته نو ګورې دقلته هم طلاق راځي. ښه یو طلاق راغی ښځه د نکاح نه ووته دا کنایي الفاظ دي که ته غواړې چې واپس دې زما ښځه شي نو ګواهان به کښېنې مهر به مقرر کړي او نکاح به پې څه کړي؟ دا به پې باندې تازه کړي. لہذا محترم ورونو تاسو د طلاق متعلق دا خبرې ټولې واورئ او په دې کې خپلې دا خبرې ټولې خپلې کوي زده کوي. لہذا دا به تاسو ته انتهایی فایده درکوي او د دې مطابق چې کوم د تاسو د طلاق په دې لفظ